دوران پاروتی کې کاروایی کړې چې په نتیجه کې 3.5 کیلوګرامه مضر صحت قیمه برآمد کړې ده. د کاروایی دوران د قیمې کاروبار کوونکي تن هم نیولې شوی دی او په ضد یې کیس دایر کړی شوی دی. حلال فوډ اتھارټي چارواکي وایي چې دغه مضر صحت قیمه انډیا نه برآمد کړې شوې ده. خیبر پختونخوا فوډ اینڈ حلال فوډ اتھارټي په مردان او پېښور کې کاروایي کړې دي چې تر مخه یې 4 فیکټریانو ته تالي وهلي او 1500 کیلو خراب غوښه یې خپله ولکه کې اخیستې ده. د خیبر پختونخوا فوډ سیفټي اینډ حلال فوډ اتھارټي لخوا د رمضان کریک ډاون په نوم شروع شوي د جعلسازونو په ضد د اپریشنونو سلسله دوامداره ده او نن سهار نه پس د پښمني په پېښور کې 4 فیکټریان سیل کړي دي. ولې بل خوا مردان کې د انډیا نه راوړونکې خراب غوښه چې به ترې قیمه جوړې ده نیولې او ضایع کړې ده. د اتھارټي ترجمان عطاالله خان ویلي چې د عوامو لخوا شکایات وو چې د پېښور چمکنو او نوخار او پبو سیمه کې داسې فیکټریانې دي چې مضر صحت آیسکریم جوړوي او 2 نمبر مشروبات تیاروي. که په کومې چې اتھارټي اهلکارانو په وخت چاپو ووهلو د آیسکریمو فیکټري سیل کړې ولې په زرګونو لیټره مضر صحت مشروبات یې خپله ولکه کې اخیستې دي. ترجمان زیاتوي چې بل خوا مردان کې د کې پی فوډ اتھارټي اپریشن کې 1500 کیلو خرابه قیمه چې د انډیا راوړونکو د ځناورو د وجود مختلفو حصو نه به تیارېده په ولکه کې اخیستې شوې ده او د مجرمانو خلاف قانوني کاروایي شروع شوې دي. بولیټن کې خبرونه